بسم الله الرحمن الرحیم 2023 په ختمېدو دی 2024 شروع کیږي به د ډېر وخت نه چې دی نو یو ټرند شروع دی چې خلک د نوي کال په شروع کېدو باندې چې دی نو جشن مناوي په دې کې مختلف قسمه آتشبازۍ کیږي او عام مسلمانان دلته زموږ په علاقه کې هم چې دی نو یو بل ته مبارکبادۍ لیږي هیپي نیو ایئرز یا مختلف قسمه مبارکبادۍ پیغامونه لیږي نو د دې باره کې مختصر به زه دا ووایم چې د نوي کال په شروع کېدو باندې جشن مناول یا د مبارکبادۍ د پیغامونه لیږل دا جایز نه دي او دا جایز ځکه نه دي چې دا د کفارو سره مشابهت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من تشبه بقوم فهو منهم چا چې کوم قوم سره مشابهت اختیار کړي هغه به د هغې نه وي نو د تشبه بالکفار د وجې نه دغه پروګرامونه یا دغه جشن مناول یا چې دی نو په دې کې د یو بل ته مبارکبادۍ پیغامونه لیږل چې دا جایز نه دي عام طور سره موږ د کفارو هغه طریقې چې دی نو هغه اپناوو چې د هغې موږ بغیر سوچ سمجې نه چې هغې کې څه فایده هم نه وي او چې کوم ښه څیزونه دي د کافرانو چې هغه زموږ د مذهب نه اخیستي دي نو هغې کې موږ د هغې پیروي نه کوو او چې کوم فضول څیزونه دي نو هغه زموږ معاشره کې نن سبا خلک ډېر فالو کوي او د دې وجه دا د نبي علیه الصلاة والسلام پیشنګویي هم کړې ده چې لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا في جحر ضب لسلكتموه چې تاسو به د یهودو نصارو پیروي کوئ تاسو نه مخکې چې کوم خلک و د هغې پیروي به کوئ ته لیش په لیش باندې ګس په ګس تر دې پورې که هغې چېرته یو سوري کې داخل شوي وي د سمسرې نو تاسو به هم چې دی نو هغې کې داخلېږئ نو د سمسرې سوري کې داخلېدو یا غار کې داخلېدو مطلب دا دی چې تاسو بغیر سوچ سمجھئ چې دا څیز زموږ دپاره فایدهمند دی نقصاني دی په دې کې زموږ د مذهب تعلیمات څه دي خو بس چې هغې یو کار کوي نو تاسو به هم کوئ نو دغه د وجې نه چې دی نو نن سبا موږ وګورو نو عام طور سره خلک د یهودو او نصاراو په اتباع کې د کفارو په اتباع کې هغه رسمونه اپناوي چې هغه زموږ په مذهب کې د هغې گنجایش نشته دی نو د دې نه چې دی نه اجتناب ضروري دی پکار دی بله مسله دا ده چې شمسي سال یا قمري سال دی کې چې دی نه یا اسلامي سال دی که غیر اسلامي سال دی نو نور سپوږمۍ خو دواړه الله تعالی پیدا کړي دي خو لیکن د مسلمانانو دپاره قمري سال ابتدا دا عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو کړی وه د عمر په دور خلافت کې چې دی نو هغې د قمري سال ابتدا وکړه او د مسلمانانو حساب کتاب چې دی نو دې سره وابسته کړه او زموږ زیاتر معاملات لکه حج روژه زکات دغه شانتې زنانه او عدت ډېر معاملات چې دی هغه قمري سال سره متعلق دي نو مسلمانانو دپاره د قمري سال حساب کتاب ساتل دومره پورې چې هغه ضرورت پوره کېږي دا خو فرض کفایه په درجه کې دي باقي که یو کس په شمسي کال باندې حساب کتاب کوي نو دا جایز دي خو لیکن په دې کال باندې جشن مناول دا چې د شریعت کې نشته دی چېرته نبي علیه الصلاة والسلام نه دی منع کړی یا صحابو نه دی منع کړی بیا په دې کې چې کم خرافات کېږي خصوصا آتشبازي وغیره نو آتشبازي یا د هوایي فایرنګ دا چې دی نو دا خو په تبذیر کې راځي او تبذیر چې دی نو بې ځایه مال خرج کول الله تعالی چې دی نو مبذرین ته د شیطان رونه ویلي دي الله تعالی فرمایي ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین نو دا خو یو تبذیر دی او د شیطان رونه دي د خلک او بل دا چې په دې کې د مال خرج کېدو سره سره د خلکو ته نقصان دی تکلیف دی د خلکو په تکلیف کې چول دي او په هوایي فایرنګ سره چې دی نه د یو کس د هغه معصوم کس چې دی نه جان ته خطره ده څومره خلک په دې کې زخمیان شي په دې ودونو کې یا په داسې هوایي فایرنګونو کې مختلف موقعو باندې نو د دغې نه چې دی نه اجتناب ضروري دی بل د حکومت طرف نه هم پابندي ده هر یو کار چې هغه مباح کار وي خو لیکن د حکومت وخت قانون د هغې خلاف وي نو بیا د قانون چې دی نو پابندي کول دا چې دی دا لازمي دي که چېرته مباح وي او فایرنګ خو شرعي نقصان هم دی چې دا شرعي اعتبار سره هم ټیک نه دی او بیا د قانون خلاف ورزي هم ده نو دا به چې دی نو بلکل ناجایز وي